السلام علیکم د افغان پیغام نیوز کتونکو ته نن مونږ د ستاسو ملاقات ته یو داسې سړي سره کوو چې هغه په سیول ډیفینس کې هغه خپل 37 سال عمر بغیر تنخواګانو او بغیر دغه نه تېر کړو. اخر هغه مجبور شو چې اوس په دې بنیاد باندې خپل استعفا یې ورکړله. په دې سلسله کې مونږ د ده خوا له راغلي چې دی په دې خپل تاثرات مونږ تاسو ته پیش کړي. زما نوم محمد رسول خان دی، د پلار نوم حاجي شیرزاده د رنګمالۍ منګورې تحصیل په وزیر سواد منګورې کې وی پاکستان اوسېدونکی یم. ما خپله ټوله زندګي په سیول ډیفینس ارګنایزیشن محکمه چې د پاکستان تریکم څلوېښت کاله بېله معاوضه ډیوټي کړې ده. اوس هم د حکومت دا سوال وزیر اعظم نه وزیران دا سوال کوم چې په اوس طرح باندې معذوره شوی یم. 2 لاکھ روپۍ کمزوري شوي دي، په کټ کې پروت یم. ما ته زیات مالي عینت ضرورت دی، د خلکو قرضدار یم. 80,000 روپۍ درو بنه یم، الله پې خفه کېږي. دو وزیر اعلی ته محمود خان ته وزیر اعظم عمران خان ته درخواست کوم چې زما پر دومره ګران راکړي چې 4-5 لک روپۍ زه پلان رشکه والم. رشکه چلېږي، هماره ته مزدوري کوي، ځان مې دعا نه کوم. زما ګونونه خراب دي، ګردې مې خرابې دي او نور هم بیمار های بلډ پریشر مې دی. لهذا حکومت ته درخواست کول غواړم زما به را باندې روستی واچوي. مالکه ما 4-5 لک روپۍ چیک راولېږي او زه به ورته دعا کوم. زه به رشکې جومات ته ځم، په دې کې بل مسلمان روډ ډریور عام ځانه مزدوري کوي، 3-4-5 روپۍ عادت پیدا کېږي. نو الله پاک به دنیا آخرت ستاسو ښایسته هېڅ ګران نه به سره میلاو شي. صرف د وزیر اعلی طرف ما ته 15 روپۍ د مبارکۍ میلاو شي، په لغړه کې وزیر اعلی شو او 10 روپۍ ما له انعام راکړه پېښور ته بستلم. نو ما ته هېڅ څه نه میلاو شي. ځکه د سرټیفیکېټ مونږ له راکوي، سرټیفیکېټ مونږ ته میلاوي، نو مونږ ته څه نه میلاوي. هېڅ نه ټول پاکستان کې نشته. هغې لپاره مونږ د سیول ډیفینس په باره کې زه پیسې د حکومت نه غواړم. ول په هغې کې مونږ دستخط کړی دي چې مونږ د الله تعالی دا لپاره بم بلاست، سیلاب، زلزله، اکسیډنټ کې به کار کوو، پیسې به خپله او چاره بله غواړو. حکومت ما را ګران راکوي، د خپل طرف به راکوي، وزیر اعلی راکوي، وزیر اعظم راکوي، ګورنر راکوي. 4-5 لک روپۍ زه رشکې په والم او جومات ته لمانځه ځم او جومات کې لمونځ کوم، سبق وایم. زما کسان چې یو کس پکې دا ډریور شي 300-400 روپۍ په میلاو شي. ما استعفا ورکړې، معذوره شوې، مافۍ مې خرابې شوي، اوس نشم ورتلی. استعفا مې یو میاشت مخکې ورکړې ده، کال مې سیډو محمد علیاس ته حواله کړی دی. هر څه مې ورکړ. او زما زنګونانو دا بلډ پریشر ده، پراسټیټ ګردې دي، های بلډ پریشر دی، دې باندې ډېرې پیسې راځي او زه د خلکو قرضدار یم. خلکو مې چکونه ورکړي دي، ما له وارنګ راکوي، تنګی مې چې تا به زه جیل ته بیایم. چکونه چې ورکړی شي دا شپې مې جیل دی. په دې سپینې ګلې 80 سال عمر زما جیل ته رېږي. تاسو زما تاریخ حساب د انصاف تقاضي ته وګورئ، زما سره مالي تعاون وکړئ. والسلام. 0346 910 28 ما له رنګماله تحصیل بابوزو نزي متقوا منګوره